ممتاز ګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته هلته مې څلور نیم کاله مې تېر کړلو، د کلشینکوف ټریلینګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم منظرخیلې ته، د ګلبهادر کمانډر و صادق په نامه باندې نامېدو. یو سره مې درې نیمې میاشتې تېرې کړې. او هغه نه بس چې راغلم زنګوټې خرسینې ته، هلته اسد و، دا د یو ګلبهادر کمانډر دی. هغه سره مې شامل شوم. هغه مې چې حالات وکتل، او دا یاډې جوړولې مینونه په دا جوماتونو کې، او ویډیوګانې یې غږولې، او بېکاره څیزونه یې کول. او زما خوښ نه شو، زه سنډرکیتې ته آماده شو. په دغه دوران کې پوځ چپه وولله، غیر نه وتښتېدلو، او زه ورته تسلیم شوم. اسد مولا دا د زنګوټي ستر جومات د مینارې په دښت کې و. په دا کې د مونږ ته دا دعوت راکولو چې دا مرتد پوځ دی، او ایاډۍ جوړولې، او ماینونه او د ډرون بمونه دا یې جوړولو. دوه یې وړکې ورسره ساتل، او د قرآن لحاظ یې نه کولو، او جماعتونو کې ویډیوګانې غږولې. او ما چې کوم کارونه د ده ولیدل، هغه د کافر نه هم بدتر وي. 10 کارونه یې کول، د کافر نه هم بدتر. دوه یې وړکې ورسره ساتل. اسد مولا دا دعوت هم راکوي چې دا مرتد دی، دا داسې ده داسې ده. او دا ماینونه به خپل ملګري ته ورکوم چې د فوج خلاف استعمال کړي. ما چې کله دا یادو که زه به ورتم په دغه ځای کې فوج چپو وهله، چې چپو وهله دی په ده کې امامیر نه ورته کارډونه او موبایلونه دی را جمع کړل. موبایلونه یې ډیلیټ کړل، او کارډونه یې د سره وو. په دې دوران کې فوج چپو ووهله. چې چپو ووهله دوی ووتلو، زه په ورنوزۍ پرېښودلو. د دې زنګوټي خرچین ستر جومات مینارې جومات کې وم. په دې کې دوی داس کار کولی چې ماینونه یې جوړول، او د ګولۍ یې جوړولې، د ډرون والا دا کسان دا یې جوړول. او بل داسې و چې د داس کار کولو چې دوه وړکې ورته ساتل، غلطې ویډیوګانې یې کتلې، د قرآن لحاظ یې نه کولو. موږ ته دا دعوت راکوو چې دا مرتد فوج دی، داسې دی، او دا دعوت یې راکولو. په دې دوران کې چې کله دوی دا کار کولو، دوه وړکې ورسره د قرآن لحاظ یې نه ساتلو. په دې دوران کې زما زړه ورنه تور شو. فوج راغی کلی خالي کړلو. په دې دوران کې فوج رامخې شو، چپه یې ووهله، بس ډېر نه وتښتېدلو، او زه ورته پاتې شوم. د زنګوټي جماعتونه دا ټول د مرکزونه وو، او د کیم دین اکبر والا جماعت چې و، په دغه کې و مبارز 10 کسان وو ورسره. میرزا خان جماعت چې و، پاک منصور و، یک سره 10 کسان وو. او په دې لبیب خیل جماعت چې و، پخ کې خبشي و، او یک سره 10 کسان وو. په ستر جماعت کې مینارې والا جماعت ستر جماعت، هغه کې اسد مولا و، یک سره 15 کسان وو. او دا اسد چې دی د ټولو جماعتونو د ټولو مرکزونو دی مسؤل و. چې کله خو چپه وهله، زما سره ملګري وو، زما نه ملګري وتښتېدلو، زه یې پرېښودم. د دې نه مخکې هم زما زړه تور شوی و ورنه، چې کله فوج راغللو، او زه خپل ورته تسلیم شوم. زما 15 کاله په طالبان کې شوي دي، او 15 ورځې مې د فوج سره تېر کړي. ما چې کومه راډیو وکتله، دی راته وایي چې دا منافق دی، او دغه ټول کارونه په دې کې خپل وي، دا کارونه ټول په دې کې خپل وي. او ماشومانو سره یې زیاتې کولو، او د جومات خیال یې نه ساتلو، او د قرآن خیال یې نه ساتلو. او زما عوامو ورونو ته دا پیغام دی چې خپل بچي د دین را ونیسي، او د فوج سره یې تعاون وکړي.